الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدفع به آخرين. درود شریف آئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام او د دې اجتماع حاضرین مسلمانانو ورونو، نن دغه مدرسه انوار العلوم د ماشومانو دستاربندي ده. مخکې زه راغلی وم خو د اجتماع داسې یو کوڅه کې دننه وه او نن یو وارې بیا د دغه مدرسې د ماشومانو په دستاربندۍ کې شریک شو. ګڼ شمېر ماشومان د دې مدرسې نه فارغ شوي دي چې په هغې کې حافظان هم شته او ناظره خوانان هم شته، او دا خواري او محنت محترم کشر جناب مولانا قاری ظهیر احمد صاحب کوي. الله پاک زمونږ د علماو نه او د قاریانو او د حافظانو نه د دین او د قرآن خدمت لي. د دې برخوردار نم خدای پاک مولانا ظهیر صاحب نه ستاسو په دې علاقه کې الله د قرآن خدمت لي، او دا ماشومان چې مخې تاسو وینئ هلکان هم دي پکې او ماشومان جنکۍ هم دي پکې. الله پاک دې بچو ته د دې مولانا صاحب د برکت نه د قرآن رڼا ورسوله او ګڼ شمېر کورنۍ هغه د قرآن شریف په رڼا باندې روښانه شوې.
زمارونو قرآن شریف د الله پاک د طرف نه یو نازل کتاب دی او د ډېر لوی عظمت او د ډېر لوی برکت کتاب دی. الله پاک په خپل قرآن شریف کې فرمایي وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ چې هغه ذات چې د ټول مخلوقات رب دی دا قرآن هغه نازل کړی. انه لتنزيل الله یا لتنزيل الرحمن لفظ استعمال نشو، رب العالمین استعمال شو او تنزیل لفظ استعمال شو. دې کې د قرآن لوی عظمت ته اشارت دی چې قرآن د چا جوړ شوی خبرې نه دي، څه ناول یا د واقعات او د قصو کتاب نه دی، د مشغوله کتاب نه دی، دا د بره نه نازل شوی دی. او کم ذات نازل کړی دی؟ کم چې د دې ټول مخلوق رب دی، کم ذات چې دا ټول مخلوق پیدا کړی دی او لوی کړی دی، او کم ذات چې دا ونه او دا بوټي پیدا کړي دي او غرونه پیدا کړي دي، او کم ذات چې د انسانان او پیریان او فرشتې پیدا کړي دي، هر چا له خپله نشونما ورکوي. بیا راوړی چا دی نزل به الروح الامین، هغه چا راوړی دی چې هغه روح دی، هغه زمونږ د دین او د اسلام او د مذهب او د شریعت روح دی. روح د دې ټولو زندگی دا په وحی راوړلی ده او امین دی، خیانتګر نه دی چې الله وله کم پیغام ورکړی دی په هغې کې د ویښته برابر کمې زیاتې نه کوي، هغه رسول الله مبارک ته راوړي. او مقصد یې څه دی چې پیغمبر له راغلی دی؟ لتکون من المنذرین، چې ته دا خلق د اخرت د ځنکدن د قبر د عذابونو نه ویری. د پیغمبر مبارک لومبی دعوت هم دقه دی چې کله الله ورته حکم وکړه چې لاړ شه واصدع بما تؤمر او خلقو ته کولو دعوت ورکه، نو حضور پاک لومبی دعوت هم دغه وچلو چې انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، چې زه د سخت عذاب نه مخکې تاسو یروم چې ځان د دې عذاب نه بچ کړئ. د قرآن ډېر مضامین دي دمارو، خو د قرآن شریف هغه مضمون چې هغه ډېر فایدهمند مضمون دی او مخلوق ته ډېره لویه فایده ورکوي، هغه انذار دی. او بیا کم خلکو چې د قرآن سره خپل ربط قایم که، د مخ د ځمکه د اسمان لاندې د هغې نه بهترین مخلوق بل نشته. زمارونو په مکه شریفه کې چې کله حضور پاک دعوت ورکړ، دو قسمه خلک مخې له رالل. یو هغه خلک وو چې هغوی قرآن ومنه، هغوی له خدای لوی عزت ورکړه. هغه د کشران ولې نو؟ حضرت علی کشر. هغه بې کسه بې څوکه ولې نو؟ لکه حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عمار، حضرت یاسر. اخذ دی ولی نی؟ حضرت سمیہ. خدای ولا لوړ مقامات ورکړل. او چې چا قرآن ونه منه، که لوی خلک ولې نه دی الله ذلیله کړل؟ لکه ابو جهل شو، عتبه شو، شیبه شو، ولید شو. دا خلک د منډو خاوندانو، دا د مارکیټونو هغه ځای کې خاوندانو، دا د اوښانو د ډېر لوی مال خاوندانو، دا د قوم سردارانو، خو د قرآن سره دشمني وکړله نو الله ذلیله کړل. یو رکوټې حضرت بلال به درته ووایم د رنګ نم تور دی، وطنم پردی دی، غریب عجزم دی، د جاموم د غریب درک نه لګي، جامیم شلیدلی دی، د سپلو درکم نه لګي، قوم یم دلته نشته. قرآن یې ومنه،
پیغمبر منل څه دي چې دا وحی تعالی راځي ته د خدای رسول یې تا منم. نو الله څونه لوړ مقام ورکړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي بلاله کلما دخلت الجنه چې کلم زه جنت ته تللی یو ځل یقظتن په ویښه معراج شوی دی او څه په خوبونو کې منامن شوی دی نو کلما دخلت الجنه چې زه کلم جنت ته داخل شویم سمعت خشخشتک امامي ستا د پیزار کشار ما د ځان نه مخکې اورېدلی دی. خلک وایي که نه وی بلال ګرځي په فرش او د پیزار کشار یې اورېدلی کېږي په جنتونو کې. څومره لوی مقام دی او د ځان نه مخکې پیغمبر دا نه چې مرتبه د پیغمبر نه اوچته ده لکه خادم د مخدوم نه مخکې منډې وی دی خادم دی. او یو ځل ورته رسول الله مبارک وفرمایل وی بلال ستا محل ما لیدلی دی د جنت ستا کور او ستا ښځه مې م لیدلې ده او هغه څنګه و یو قیمتي محل مې ولید یو یې د حضرت عمر لیدلی او یو خپل یو ده یو قیمتي محل مې ولیده نو ما وی دا محل د چا دی وی دا مخکې چې بني آدم دی ردنه تپوس وکړه. یو زنانه وه حوره او هغه په یو وله باندې ناسته وه په هغې یې مخ ینځه وی دومره ښکلې وه چې هغې به لپه اوچته کړه او په مخ به یې واچوله نو هغه اوبه به ترې لکه د ملغلرو لاندې تویدلې. نو حضور پاک ته تپوس وکړو وی ته څوک یې او دا محل د چا دی وی دا محل ستا امتي دی او دا د هغه دی و نوم یې بلال دی بلال ابن رباح او ته څوک یې وی زه هم د هغه په انتظار وخړوم راړو. دومره لوی مقام ولې خدای ورکړ. مکه چې فتح شوه ړومبې بانګ چې په مکه کې ویلې شوی دی په بیت الله کې حضرت بلال ویلی دی. حالانکې ده نه چا تپوس وکړو وی ستا ذهن کې دا راتله چې دا ړومبې بانګ به ته وی نه وی ما وی چې دا خو ړومبې بیت الله آزاد شو او بوتان مات شو دا د توحید ړومبې ندا د شرک نه پس د بیت الله د پاسه د بیت الله په خوا کې اعلانیږي دا به چې ته پیغمبر مبارک پخپله کوي یا حضرت ابوبکر عمر عثمان مقرب صحابه شته هغوی به کوي. لیکن رسول الله مبارک تپوس کوي اینا بلال کم ځای دی نو دی یې وله راوسته وی بلال اذان به وی نن لومبی اذان بیت الله پاک شو مکمل بوتان ختم بیت الله کې دن هم د اسماعیل او د اسماعیل علیهم السلام بوتان جوړ کړي ایم مات کړل او بیت الله یې ووینځه او صفی کړه. دا لومبی بانګ دی په بیت الله کې سن 8 هجري د رمضان دی ویلې کېږي لومبی بانګ. وی الله رسول ستا خوښه ده کم ځای به وی حیث ما شئت چې کم ځای ستا خوښه وي وی د بیت الله دی سر ته وخېږه نن اذان وکړه د بیت الله دپاس د بیت الله سر ته وخېږه او د بیت الله د پاسه ړومبې اعلان د توحید او اذان حضرت بلال وکړه. دا لوی منقبت دی په تاریخ کې مونږ خلک دا نه بیانو دا ړومبې منقبت دی. الله پیغمبر بل چاته هم ویلی شو چې اعتراض هم نشو کولی دا بانګ رسول الله مبارک په خپله هم ویلی شو لیکن حضور پاک وی کم بانګ چې د بلال په قسمت په مدینه کې رسېدلی دی دا به هم دی وی چې سبا تاریخ ده ونه وی چې مکه فتح شو نو په یو مالدار سړي بانګ وی او غریب یې پرېښود. د انصاف تقاضا ده کم مقام خدای ورک کم لوړ مقام حضرت بلال او کله او د مکې خلکو به څومره نخرې پې کولې وهه به په شګو به یې سملو په سینه به یې وله غټې غټې تیږې ښودلې او چې هغه به پې ستړي شو ماشومانو له به یې چامکینونه او چابکې ورکړې وي شا به یې وهی په دې لارو کې به یاره بړبڼ به یې زغلو ښه. نو یو ځل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاره ته نو امیه ته وایي دا خرڅی خو نه وایي ته پې څه کې دا خو د کار نه دی دی خو دا یو ټکي وایي چې الله احد الله یکتا دی او یو دی دی خو د کار روزګار نه دی بس وایي که هر څه دی خو به مې را خرڅ کا په څو خرڅی په دومره قیمت
وی والا اړو جوړه وسره نو امیه ورته وایي حضرت ابوبکر صدیق ته وی ابوبکر ما خو یې ډېر هوښیار یې خو ساده دومره بیکاره مریی دی دومره ګران واغېشته دا خو که تا د دې نه په لږو پیسو مغېشته ما درکاو که تا وی لږو باندې علم ما درکاو ما پې څه کول ډېر ارزان ډېر بیکاره مریی دی په ډېر لوی قیمت واغېشته ابوبکر صدیق ورته وایي امیه ما هوښیار ګڼلې خو ډېر ساده او خطې وی دا مره قیمتي غلام د نه مفتو کې لاړ چې مثال یې نشته وی قسم دی که د دې مو مانګي قیمت تا څومره غوښته ما درکاو د قیمت نه زه خبر یم چې دا څونه قیمتي دی او چې کله واغېشته نو بلال ورته څه وایي وی ابوبکر ځان له دی غشتیم که الله له دی غشتیم واه واه که ځان له دی غشتیم ما ته کار ښایه چې درته کومه او که الله له دی غشتیم ما خدای سره پرېږده بیا ما پرېږده خپل رب ته ما خپل خدای ته پرېږده چې د خپل خدای ته وجاړم او د خپل رب عبادت وکړم وی نه بلاله ما الله لا غشتې ځان له نه غشتې زه ازاد نو چې حضور پاک خبر شو نو څه فرمایل دا جمله د سرو زرو په اوبو د لیکلو ده ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمونږ مشر دی زمونږ سردار او زمونږ سردار یې آزاد کړی دی بلال ته خپل سردار وی جزاک الله زنده باد دا څه دي دا ټول د قرآن سره لګاو دی زه به تاسو ته اخره کې اوس ووایم مقابله کې ابو جهل دی عتبه او شیبه دی په غزوه بدر کې دی مردار شوی دی ابو جهل عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمایي وي زه سب کې ولاړم چې مې وکتل نو ښي طرف ته ګس طرف ته نوجوانان هلکان ولاړ دي فیضا عن یمینی وعن شمالی فتایان وی بس په جنگ کې خو سړی په مرګري ډاډی مرګري باندې ومایه چې هلکان دي دا رانه ونه تښتي ماشومان نو ګورې ښه بالې خلک وایي ابو جهل ماشومان وجلی ماشوم ته په جنگ کې د شرکت هېڅ قسمه اجازت نشته چې 15 سال ته ورسېږي هله به توره لاس کېلي میدان جنگ کې دا معاوض خو پکې ختم کړی ده واده هم کړی دی خو نوجوانانو کشرانو ومې کتل یو خوا ملک ما وی خدایه مرګري واړه دي دا به څه کېږي وی دې کې هغه یو راباندې داسې نوکاره غوندې ولګوله وی ګروله چې ما وکتل ما ته داسې کې ما سر ورښکته کړه ما ته یا عم اتعرف ابا جهل کاکا ابو جهل پیژنې دا لکان د مدینې د انصارو دوی ابو جهل چې د په سترګو نو لیدنې پیژنې وی ما ورته وی چې او څه پکې وی راته وایي چې زمونږ د مبارک پیغمبر ډېر بدې ویلې دي او نن ما فیصله کړې ده که ما له په ګوتو خدای راوسته او ما ولید نو یا به دې مخکې مري یا به زه مخکې مرم پرېږدم نه خو ګورې خوا کې مې در سره رور ولاړ دی هغه ته غږ ونه کړي وی دې کې هغه راباندې داسې نوکاره ولګوله ما چې وکتل داسې کړې ما سر ورښکته کړه ما ته وایي کاکاجي ابو جهل پیژنې ما تفعلو به څه پې کې وی زمونږ د پیغمبر غټ دشمن دی او ما فیصله کړې ده که نن مې ولید که نه یا به دې مري یا به زه مرم خو خوا کې مې رور دی هغه ته غږ ونه کړي یعنی جنگ کې خامخا ځان سره رور خلک بوځي تره زوی بوځي دوست بوځي ملګري بوځي او هر یو وایي چې دی بل ته غږ مه کوه چې دا کارنامه زه سرته ورسوم وی دی که ابو جهل راښکاره شو دا خپل صفونه یې نیغول ګرځېده چکر لګی وی مې چې هغه اس باندې وینې دغه ستاسو هغه اشنا دی چې تاسو یادوئ وی دواړو ورشت والې فشدا علیه مثل الصقرین د باخو پشان بازونو پشان دواړه ورپسې شو یو د یو نه مخکې کېږي بل د بل نه مخکې کېږي ابو جهل یې لاندې راوغورځه هغه واقع اوږده خو د خپل مقصد نه راویې غورځه جنگ ختم شو او یا کسان مردار شو او یا ونیول حضور پاک چې کله ختم شو نو رسول الله مبارک وفرمایل څوک به لاړ شي چې ابو جهل لږ وګوري چې ده څه وکړل
د څه توره وکړه. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي وی زه لاړم وی لاشونه مې اړول راړول وی دا ابو جهل لاش پکې راووت قد برده یخ شوی لاس پویه کار نه کو خو به رمقن لږه ساه پکې وه ساه ترې نه ووت. وی یو وخت کې زه ماشوم وم د ما نه څپېړه ایستې وه وی ما وی چې راشه بدل تې واله وی په دې سینه مې وله ښه مضبوط ټوپ وو. وی ما ته وی چې څوک یې ما عبدالله ابن مسعود یم. وی ما ته یې کنځل وکړل د پلانکې زویه دومره غټه سینه برې د چالي دي چې زما ده. ګوره دې قبر ته یې ګوره. وی ما ورته وی چې سینه دې پرېږده سر د نه پرې کوم. وی ما تفعلو به په سر مې څه کې مې رسول الله مبارک لی وړم. وی ما ته وی چې ښځه ما سر پرې کې نو لږ اوږه دې پرې که دې سینې سره جوخته چې زما سر په نورو سرونو کې پروتي د سردار سر به ښکاري. وی ما چې ښه دا دویم قبر. وی ما چې اوس خو داسې موجدم سر د نه پرې کوم اوس راته ده ووایه چې د حضور پاک متعلق د څه سوچ دی. وی ما ته وی او په خپلو خدایانو قسم خوري په لات او په منات او په عزا چې زما دې په دې قسمي چې کله د پیغمبرۍ دعوه کړې وه په هغه ورځ مې څومره بدي شو نن مې هغومره بدي شي او دا ورته ووایه. دا کبر و پکې د قرآن دشمني وه. حضور پاک سره دشمني صرف په قرآن وګورئ. قرآن الله وایي انهم لا یکذبونک تا ته رښتونی وایي ستا تکذیب نه کوي ولکن الذین ظلموا بآیات ربهم یجحدون. د خدای دشمنان د قرآن د آیتونو نه انکار کوي. د قرآن د نزول نه مخکې د حضور پاک ډېر لوی قدر کاو ډېر لوی عزت یې کاو. صادق به ورته وي امین به ورته وي او په ټوله مکه کې د پیغمبر عمر معزز شخصیت په دې ټولو کافرانو بل څوک نه مانه. خو چې کوم وخت قرآن نازل شو اقرأ باسم ربک الذي خلق او رسول الله مبارک ووایي چې ما ته الله وحی نازله کړې وحی نازله شو خو د پیغمبر شوم وایي شریک راشي پیغمبر شوم وحی راغلی ده جبریل راځي وایي نه مانو دا نه مانو دا تا رضا نه جوړ کړی تا مني تا ته صادق وي تا ته امین وي جنگ په قرآن دی ولکن الذین ظلموا بآیات ربهم یجحدون انهم لا یکذبونک. تا ته څه نه وایي ذاتن دا تا ته چې بد رد وایي د دې قرآن د وجې نه اوس درته وایي. دا ثانیه نه وایي د قرآن د وجې نه دا د دې وحی د وجې نه درته وایي دا د دې نبوت د وجې نه وایي چې ته وایې ماله د خدای قرآن راغلی دی. ورنه چې دا نه وي نو ستا ډېر لوی قدر او ستا ډېر عزت و پته ولګېده چې دا غټه دشمني د قرآن د وجې ده. سلمان ز فارس و بلال ز حبش و صهیب از روم ز خاک مکه ابو جهل این چه بوالعجب است. سلمان د فارس نه راغی بلال د حبشې نه راغی صهیب د روم نه راغی او ابو جهل د مکې د خاورې نه پیدا دی. عجیبه ده هغې له خدای کم مقام ورکړه دې سپېره له خدای کم ځای ورکړه. نن هم چې د ابو جهل نوم اخلي نو لعنت الله علیه سره به اخلي او نن هم چې د بلال نوم اخلي رضی الله تعالی عنه نوم سره به اخلي او نن هم چې وی خدای ابو جهل د مرتبې او د هغه د ملګرتیا نه مې وساتې او چې نوم اخلي نو دا به نه وی چې دا تور دی او دا حبشي دی بیا به خدای د بلال او د صهیب او سلمان سره مې ملګری کړي. بنیاد قرآن دی زمارو او ابو جهل ولې ونه منه استکباران کبر یې وکړه زمارونو. یو خبره زه تاسو ته کوم چې د کبر نه به ځان ساتئ. نن هم ډېر خلک کبر جن دی د پیسې د خلکو په دې مازغو کې ډېر لوی کبر پیدا کړي. خو چې کوم انسان له یو رکوټې موټرګي راغی ورپسې لږ غټ موټرګي راغی یو بنګله راغله په خدای قسم کې انسان ورته انسان ښکاري. قسم مې راته وخوړ غریب خو ورته مولی او ګازر هم نه ښکاري. غریب سره خبرې یو ځای نه کوي او ډېر مو ولیدل چې په خپله رشته کې چې کم غریب دی هغه سره هم خادم پرېښودلی دا زما د ناستې نه دی وایي
دا زما د جوړ سړی نه دی، دا زما د ناستې قابل نه دی، زما د جوړ سړی نه دی. تا د ناستې قابل څه ته وایي؟ کبر به بالکل نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، حدیث قدسی دی چې الله فرمای الکبریا و ردائی، لوی زما جامه ده. څوک چې زما جامه کې ځان را دننه کول غواړي ذلیله به یې کړم او رسوا به یې کړم. کبر به انسان به څه کبر کوي؟ مولا باندې تاسو کبر کوئ چې جومات ته راننوځي، استاد جي څنګه چل دی، ټیم پوره دی، مونځ نه کې ګړی ته به نه ګورې. په ارام کښېنه، دا د مولا کار دی. جومات ته چې ننوځې نو په مولا سترګې مه راوباسه. خلکو ته دا ښیي چې زه خو دومره لوی سړی یم چې دا دی مولا ته مې ووایي استاد جي نن خو ناوخته راغلی، په وخت خو نه راغلی، استاد جي مونځ خو دې نن ډېر اوږد که، استاد جي دا په پوړ خو دې دننه کړی نه دی، دا خو بار پروت دی. کښېنه مړه ټیزه نه، په مولا سترګې وباسې، مټې وی به په لاره چې دې جومات ته ننوځې کور هم موټی ووهه که نه، بیا خو برېت لاندې تلي، بیا خو ښځې مخکې مونږ ته معلوم یې برېت تاوېدل، تاسې جغه کړي دي برېت، او چې کور ته لاړ شي برېت بیا نوم ته لاندې رسېدلی. کبر به کوې، قسم په خدای کبرجن مې بدې شي. خفه کېږئ مه چې مولا کبرجن یې هم یې بدې شي، یو صوفي کبرجن دی هم یې بدې شي. رسول الله مبارک فرمایي دا به داسې د قیامت پر ورځ لکه د میږو په شان، او چې په کوم انسان کې د شړشم د دانې عمره کبر وي، د شړشم د دانې عمره وي، هله به جنت ته ځي چې دا کبر ته وباسم. موږ به مټې راوکاږو، باید سړی به هم پسې خپې راوکاږو، دا لاسونه به داسې وي او دا څادر به بل شان په سر کړي. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. ځمکه نشي شلولی، ځان پسې خپې مه راکاږه. اسمان ته سر نشي رسولی، ځان ته لوی مه وایه. انسان بس یو دې خېټه کې دننه څه دي؟ اوله نطفة وآخره جیفة وفيما بینهما حامل للعذرة. لومبې نطفه څه نه پیدا زه وایم، او چې بیا قبر ته لاړ شي او د خدای نیکې خو ټیک ده، ورنه د چینجو جالبې، او دې خېټه کې د څه پراته دي؟ انسان او کبر. په خدای غاښ باندې مې بل او درد و ما خدای درس مې نشو کولی. یو غاښ باندې ستا درد شي ته بیا چغې وې، څونه اسمانه پورې چغې وې. یو متیا دې بند شي، په خدای قسم هارون الرشید ته یو سړی خبره کوي، وایي که دا متیا دې بند شي مکمل او نه کېدی. هغه زمانه کې دا کیتیټرې میتیټرې خو نه وي، متیا دې بند شي بالکل او نه کېدی. او یو سړی درته وایي چې زه دله یو ګیلاس اوبه در کوم، په دې به د نه متیا ځي وځي، دا نیمه باچۍ به ورکې نیمه. وی چې زه مرمه او دردېږم په نیمه باچۍ به څه وکړم؟ ور به یې کړم، خو که اوبې راکړې او زما متیازې پې ووتې. وی ښه چې متیازې درنه او اوس که متیازې جاري شوې او نه بندېدې او بیا راته یو سړي وي چې زه درله یو ګیلاس اوبه در کوم، دې سره به د متیازې بندې شي، خو دا باقي نیمه بادشاهي هم راکړه، ور به کې. وی چې زه ما نه بیګي زه څه کومه؟ بلکل به یې ورکړم. وی پته ولګېده چې ستا د ټولې بادشاهۍ قیمت څه شی شو؟ دغه یو ګیلاس اوبه دی. انسان او کبر، مړه انسان بس یو کبر باندې مونږ ډېر کبر کوو. خفه کېږئ ماسې وختي مې سره خوشطبي وکړه. په ښځو هم ډېر خلک نن سبا ګورې کبر کوي، په معمولي خبرو ښځې له طلاق ورکوي، په لږه خبره دوستانه به یو بل سره او روان به شي او څه به وایي که تا سره م بیا تعلق وساته په ماره ښځه په درېو طلاقو طلاق. دو کسان به شریکوالي روان به شي، که تا سره ما شریک کاروبار وکړه په ماره ښځه په درېو طلاقو طلاق. رور سره به په جګړه شي، ښځې ته وایي که زما دې رور سره لاړې ته به ما په درېو طلاقو طلاق. دا طلاقي دا څه کوې؟ ښځې له زور شو، بیا مونږ له راشي دا خبره مې خولې نه کړې ده چې دې سره زه څوک یو راغی دا وره دا ما چې شمدید خبراته وکړه، زه ښځو سره نه میلاوېږم، زما قانون دا دی. مسلې بنیاد باندې زنانه راله، وی دی خاوند ما له 3 طلاق راکړي، خاوند دی زمونږ د علاقې و. ما ته دا وړو مور وایي وی یاره وی دا دی ظالم دی ښځې له طلاق ولې ورکو؟ وی اخو ډېره زیاته خشته جینۍ ده.
په حسن په رنګ په قد و قامت هغې یې ما ته صفت وکړو وی ډېره زیاته خوبصورته ده دې سپېره دې ښځې له طلاق ورکو ما ورته وی که هغه میړه دې ولې ولیده ولې ویره دې نه زیات ښه شته دی مې که هغه دې ولید لاړې به پیتوکې لاړې یو ځای به ورسره ډوډۍ مو نه خورې تک تور او دا سخا مخ او سخا شونډې او مې 15 شپېته ګزه خو یې غاښونه بار راوتلي سخا لاسونه یې نیولي دي وی دې سپېره بیا دا ښځه طلاقه کړه نو پر دې نه پورې غاړه د هغه جینۍ مور پلاره مو دا هلکه مو مې بچې ولې طلاق درکړی دی او دا دلت چپ ناستو سر یې ښکته کړی وی مولوي صاحب د ده نه تپوس وکړه چې طلاق یې ولې راکړی دی هغه غږ نه کوم مې لکه ولې دې ورکو غږ یې نه کو مې بچې ته ووایه ولې طلاق درکو وی دا مې سار مانځله پاسه نو 3 طلاق یې راته وویشتل څومره کبر کوم په دې ښځو یاره چې خښته مې اوچته کړه مې دا مازدیګر پې وام خو بیا خلکو رونیوم ما ته دا ته څه کوې مسلو تپوس له خلک را جګړې کوې نو مې دا د اوس چې دی دله دا طلاقي دا دلته وجل پکار دی څومره ظلم کوي دا په معمولي خبره ښځې له طلاق او بیا به راشي یاره جي که دې کې څه کېږي او ښځې څه وې دا موره ښځه وي مولوي صاحب که څه طریقه کېږي خیر دې ما ته وښایه زه به هغه وکړمه وایي زما د دنیا سړي تپوس کوي مړونه مې ډېر دي خدای سپېره له څو ښځه نه ورکوي نو خیر دې که څه کېږي زما وله څه چل ورسره وکړي څومره ظلم موږ څومره کبر شروع کړی په همسایه کبر د افسران په دې خپل ماتحت څومره ظلم کوي او کبر کوي په دې کلاس فورم باندې دا چې اجره کې ورسره غریبانان کم خدمت کوي موږ په دوی څومره ظلم کوو او چې څومره غریبانان یې موږ څومره کبر کوو کبر به نه کوئ خدای نه ویریږي رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری اعلان چې کړی دی څه فرمایي یو د مونځ یې کړی دی الصلات د مونځ خیال ساتئ مونځ ډېر اهم شی دی دویم څه شی دی الا فاتقوا الله فی النساء د ښځو په حق کې د خدای نه ویریږي انهن عوان فی ایدیکم دا ستاسو لاسونو کې قیدیانې دي ګورئ ظلم مه کوئ او رښتیا بل ما ملکت ایمانکم چې ستا د لاس لاندې کوم خلک دی ستا د هغه زمانه کې وینځئ غلامانو دې زمانه کې همسایه شو مزدور شو لیبر شو کلاس فور شو خادم خدمتګار شو دې خیال ساتئ نو کبر خطرناک شی ابو جهل کبر وکړو قسم دی که نور څه خبره وه وی سر مې ترې پرېږدو رسول الله مبارک له مې یوړه او ما وی هذا رأس عدو الله ابي جهل دا د خدای د دشمن د ابو جهل سر دی د الله رسول کبر به نه کوه دا څومره دغه خلک چې یوړل دا کبر یوړل دا لویا یوړل حضرت ابوبکر صدیق کبر ونه که چې حضور پاک ورته څنګه وفرمایل چې د خدای رسول بالکل منم فوراً منم اس انکار یې ونه کړه چې زه نه منم چې حق چاته معلوم شوی دی بس زه منم او د بعضې سپیرو ته حق معلوم و بیا هم نه منم ولې عبدالله ابن ابی ته پته نه وه چې رسول الله مبارک رښتونی پیغمبر دی ښه ورته پته وه ځکه آخر وخت کې وصیت کوي وي د پیغمبر مبارک کمیس راوړی ما پکې ښخ کې آخر وخت کې وصیت کوي وي جنازه دی په ما پیغمبر مبارک وکړي نو ورته پته وه چې دا د خدای رښتونی پیغمبر دی جنازه پې کوي کمیس یې غواړي لیکن بیا هم دړنه نه دی منلې د څه د وجې نه د کبر د وجې نه ځان کې او د عاجزۍ بهترین نسخه چې سړي کې عاجزي پیدا کوي د خدای قرآن دی د خدای د قرآن تلاوت کوي سار او ماښام څومره ملګري چې دلته ناست یې ټولو ته دا درخواست دی ښه نن نه پس به راسره وعده کوئ ټول چې روزانه به د قرآن شریف تلاوت کوئ لږ به که خو کوئ به انشاءالله ټول انشاءالله ووایه یو په ووایه نیم په ووایه خو د قرآن شریف تلاوت او که چاله په قرآن شریف په ناظره نه ورځي اوس نه شروع او که بیا هم نشئ کولی نو سورې اخلاص قل هو صورت خو ټولو ته یاد دی حضور پاک فرمایي چې 3 ځله چوي الله به د پوره ختم ثواب ورکړي چې 10 کرته چوي الله به جنت کې محل ولا جوړ کړي نور هم فواید ډېر زیات دویم به څه کوئ دویم په خپلو بچو باندې یو بچی حافظ او عالم کې په یو بچی د قرآن حفظ وکړئ علم پې وکړئ ځان له اخر ښه کړئ او دریم دا چې د مدرسو او د علماو او د حافظانو او طالبانو سره ښېګړه کوئ
خیال ساته مینه کوي محبت کوي دې خلکو باندې کبر مه کوئ په دې الله خفه کېږي په دې رب العالمین غصه کېږي علماو حافظانو قاریانو طالبانو مدرسو د دې قدر عزت کوئ په څه نیت چې دا عالم دی چې ما ته ښکلې عقیده ښیي ما ته د دین خبرې ښیي ما ته د خدای قرآن ښیي د هغې په معنا مو پوهیږي زما او د خدای په میانځ کې ربط پیدا کوي دا قاري صاحب دی دا حافظ صاحب چې زما بچو ته قرآن شریف ښیي دا مدرسه ده چې زما قرآن خو یوازې د ملا صاحب نه دی دا حافظ دی چې زما په دا مدرسه ده چې زموږ د الله دین قرآن پکې ښودلی کېږي الحمدلله قاری مولانا ظهیر صاحب څومره خواري کړې ده الحمدلله څومره د خوشحالۍ خبره ده د مور د پلار د خاندان د عزت وړ دي ها پلار به څومره خوشحالي مور به څومره خوشحالي دا د تاسو ورته خوشحالي موږ ورته خوشحالي څومره ماشومانو ته الله پاک فایده ورسوله نو خپل بچي م راولئ په دې مدرسه کې ورسره داخل کړي او دې مدرسې سره مو سره تعاون کوئ ښه الله مو خیر و برکت نصیب کا الله یې د دم په ژوند کې برکت واچوي او الله یې دا بچي چې دا څومره دي الله دې عالمان او فاضلان ته جوړ کړي خدای پاک دې ته حافظان جوړ کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين